بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحمه الله فرمي ولو حلف لا يأكل دغدكنا او لا يشتري شحما لم يحنس الا في شحم البطن عند ابي حنيفه رحمه الله، وقال يحنس في شحم الظهر ايضا. يجب باب اليمين في الاكل والشرب كم چې محلوف عليه درم باب صاحب د هدايه مقرر کړی غي کې لګایو. نو مسله ذکر کړي دا یو سړی قسم وخړو چې زب وازګه نه خورما. امام سی ابراهیم الله رای دادا کچری د خېټه والا وازګه وخړل نو وازګه د هانس کیږي، او قدم لا والا وازګه وخړل هغه غوخه د وازګه نه د نه هانس کیږي. څوک پوه نه شو. صاحبین وی جی دواړه قسمه وازګری کار وی وخړ هانس کیږي. مخکې ځو کنه ولو حلف لا يأكل او لا يشتري خرم بنا یا باخل من شحما وازقا لم يحنس نحانس كيجي الا في شحم البطن عند ابي حنيفه رحمه الله، وقال صاحبان فرمى يحنس هانس كيجي في شحم الظهر ايضا. ده ظهر ده كظهر ده لك ظهر ده خذ بيتك ده وهو اللحم السمين. تعريف بكي د شحم الظهر هغه پیړه غوخه ده. نو صاحبین وی چونکه دا وازګه ده نو کوي خوړه هانس کیږي با ولی وازګه ده دلیل لوجود خاصیت الشحم فيه، ځکه موجود ده خاصیت د وازګي بدی کی الکه کم خاصیت ده هغه په اور باندې ویل کېدل غوخه نه ویل کیږي او دا ویل کیږي او الذوب بالنار هغه ویل کېدل په اور باندې. امام صاحب جواب اوري لکه امام صاحب وی دا خو څواز غنه د غوخه ده یار غوخه یو خړنو بوازګي قسم کړي څنګه بهانه شي انه لحم حقیقتا د حقیقت کې غوخه ده. دلیل شته ویاو کنه وی جی دا د وینې نه جوړیږي او وازګه د وینې نه جوړیږي بلکې غوخه د وینې نه جوړیږي او دم د وینې نه جوړیږي نو غوخه شو. الا ترى تقولنا انه ينشأ دا پیدا کیږي من الدم یو او دا د غوخي صفت ده. بل وورا استعمال د دې دا استعمال د غوخي والا د وازګه والا نه دی. وازګه څوک نه بخي دا بخي خلک وازګ د تیلو بنیت باندې او بو ته ورچي دا نه ورچي دا د وازګي په شان نه استعماليږي چا په شان استعماليږي په بشان ويستعمل او استعماليږي دا استعمال او بشان د استعمال لغوخي ويحصل به بل وورا دغه کوم قوت دې بده سره حاصلېږي نو دا ټول صفات د چا شو چې غونډم دې منډم دې شینم دې دام دې خو به شي شو نارن شو. ويحصل به حاصلېږي بده سره قوت دغه اوی بل وورا یو سړي قسم خوړو کنه چې زبا غوخه نه خورما نبي اخلمه او د ملا ولا وازګه واخستل هانس کیږي تاسو مې چانس کیږي دا ټول دلیل د دې خبرې شو چې دا وخه ده. ولهذا دغه وجد يحنس هانس کیږي باکله فی الیمین کدای اخری او قسم کړي علی اکل اللحم باندې چې نه به خرم او دای خړانس کیږي. ولا يحنس ببي فی الیمین علی بي شحم بلا قسم ده غوخه بنه خرڅوم او دا وازګه بنه خرڅوم او به دا خرڅ کړه نه هانس کیږي. دا ټول د دې خبره دلایل چې غوخه ده وازګه نه ده. ولا يحنس ببيع في اليمين الى بيع شحم نانس کیږي که خرڅ کی او قسم کړي علی بيع شحم باندې چې نه به خرڅوم او دای خرڅ کړه نه هانس کیږي نو معلومه شو وازګه نه ده. وقيل هذا بالعربيه چاویل دي دا د عربی خبرې دي او که پارسی ته واړې نو پیه چې دې کنه پیه فاما اسم به بالفارسيه لا يقو على شحم الظهر دملا والا وازګي تنویلې کیږي نو فارسی کې چې आवाज غویل ملا والا نه شامل به بده اتفاق دی. تاسو ورسېدلې به حال یو حالت کې متنده بخ راځي. ولو حلف لا يشتري او لا ياكل لحما او شحما فاشترى اليه او اكل لم يحنس. یو سړي ویلو قسم دې غوخه بنه خورما نه به اخلما قسم دې وازګه بنه خورما نه به اخلما او به لم واخستلو یو خړو هانس کیږي وای نه جی نه هانس کیږي لم عرف کې بل شه ده
او غوخه وازګه بیل شي نو پسې قسم خوړلې چې نه به خورم نه به خلم غې نه دی خستې نه دی خوړلې کنه او کومې چې خوړلې هغه معنی قسم نه دی کړي نو فلا یریدو ما یریدو وګورئ ولو حلف لا يشتري او لا ياكل لحما او شحما فاشترى عليه لم بمنيكا لما ورشه او اكلها يخرنا هانسكي لانه نوع ثالث وجدادا لم چدادا نوع ثالث دا حتى نه استعمالي کې په استعمال د لحوم او شحوم بشان او بشان نه دي دا خو اسانه مسلې وکنه ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنس حتى يقذمها ولو أكل من خبزها لم يحنس تاسو ګورې دا د سامي مساله ده یو سړي ویلي قسم دی دغه غنم ته ګوتونی سي دغه غنم بنه خرمه غنمي کا امام سے بوئی که غنم رواغستل وی جول وی خړل هانس کیږي او که میده کړه وړې کړه او روټۍ ته بخا کړه به خړل نه هانس کیږي ځکه د غنم یاد کړی دا خوړ دي صاحبان وای جی به هر حال هانس کیږي غنم وجوي هانس کیږي او که وړه غروټۍ ته بخا کیم هانس کیږي دا مسله موږ د اسامین را پیژندلې ده موږ د حقیقت بنځه قسمه بیان کړی او حقیقتي مستعمله متعارفه حقیقت لبوزو الاصل في الكلام الحقيقه يولزم ماده ور سره به لګي دیم حقیقتي متعذره دریم حقیقتي مهجوره عرفا څلورم حقیقتي مهجوره شرعا دریم څلورم بشری کو حکم دار چې مجاز لبزو اذا تعذر في الكلام الحقيقه يصار الى المجاز ده مشهوره قاعده ده 60 نمبر مادم ده اذا تعذرت الحقيقه يصار الى المجاز او قد تترك الحقيقه بدلاله العرف 39 نمبر ماده ده ټولي پکې چلیږي تاسو وګ شي لکه توجه وکوي کا مرکزی خبره پنځم نمبر حقیقت مستعمله ده خو مقابله کې مجاز چې دغه متعارف ده اوس سی حساب د امام سے وی په حقیقت مستعمله به عمل کو مقابله کې مجاز متعارف وی دي عرف کې مجاز استعمالي کی دي حقیقت چون کې مستعمل له بس دا بالو زکه دا اصل له توجه صاحبین وی نه جی حقیقت مستعمله غیر متعارفه مجاز مستعمله متعارفه کې به مجاز خلو زکه متعارف د عرف له اعتبار ده نو دا مسله ده پکې نو غنم حقیقی معنی خلق یا جول دا مستعمل دی خو متعارف نه دی متعارف یې څه دی روټۍ دا عملم بده روان دی فهم تم روټۍ راځي نو صاحبین وی یو روایت د صاحبینو دا دی حقیقت مجازي متعارف باخلو روټۍ معنی هانس کیږي بجول نه هانس کیږي بل روایت دا دی چې عمومي مجاز ته وګورو چاته عمومي مجاز خو پیژنې لفظ نه داسې معنا خستل داسې عامه معنا چې حقیقت او مجاز دواړه اجزا شي دلته اوس غنم کې چې څه دی هغه خړل دي کغه په خلی باندې چولې ویجوي کومه چې حقیقي معنا ده دایم جز دی او که روټۍ ته بخه کې غیم جز دی دواړه معنی مراد دي صاحبین قول مفتابهم دي نن سبق سوچو کې یو سره وي غنم منو خرمه روزي کوم طرف ته زی روټۍ طرف ته زی کا پدې پويږي اگر که مخکینو علماء فتوا امام سے په قول ور کړي او توک شي قسم کی اعتبار عرف لینو من عرف دار چې سر پروټي هانس کیږي نینی نن سبا څوک نه خوري نینی پیژنې دا بخوانی وختونه او د غریبۍ وختونه او بس باران به جړل به منګ لنی په خېکه ګوړه به لګوا چ ولا ورینو کې او رید به کړه بس ول دا خوري او د څه بہت خوشاله ته به چې د پنیرونه خوري او اس کو بيخي منګ وګیم نه خورو ازما زوی د زهره غلې وروړه خدای چواله به مبسي دا چې موږ نه راکې نه زبا قسمه شي نه ملاويږي اشهدو ولا د پته ده وګورئ الکه چا مینه مې ورېدلی وای اشهدو ولا چې شوده په سایکل ګرځي دی خو ورونه ډبې خزي دروځي وي دغه جا ډبلې مزي شوده خرڅي خزي خرڅي ارشته ده نشهونه کې الکه غوړي وګورئ نفس قصه خو پوه شوي کنه اوس وخت شي کا ومن حلفا يسري قسم قړی لا ياكل من هذه الحنطه بنخرما نهانس کی حتى يقضمها تر دې چې ویجوي
ولا وکل من خبزها او کشر د غیر روټي خوري نه حانس کیږي امام سے فرمای وقال صاحبان وای ان کل من خبزها حانس ای غضن ای غضن معلومیږي بدوړو حانس کیږي عمومي مجاز خبره کوي خپل رسول صاحب د هدايه وای لانه مفهوم منه وإذا فهم کیږي د غنمونه هم د روټي عرفن صاحبان وای عرف له اعتبار دی ولی ابي حنیفه امام سے خپل زړه قاعده وای حقیقت مستعمله شتري مجازي متعرب پرېدا امام سے وای ان له د غنمو لپاره حقیقت شتري مستعمله هغه دا چې فینا غنم چدي تغلا دولتيږي وتقلا او دا ابو کې بخيږي وتوکلو قدمن او خړلې کېږي بجولو سره وهي قاضيه او قانون د امام صاحب دارې چې حقیقت چره دابا غالب به په مجاز متعرب باندې هم حاکم بوي علامه هو الاسلام د هدار امام صاحب صلی ولو قضمها او کچری وی جوی هني سیند او ما صاحبین وي بدیم هنيس کیږي ځکه هغه یو روایت کې مجازي عمومي مجاز له اعتبار ور کوي او هو صحیح دا د ولي عمومي المجاز خپل ویلو کنه كما اذا حلف د دې بل مثال شته عمومي مجاز ویاو کنه منګو اسامي کې ویلي لا يزو قدمه في دار فلان حقيقي معنی پیدل داخلي دلی مجازي معنی سواری باندې دي د عمومي مجاز د څنګه چم داخل چوانس کیږي لا يزو قدمه کیها كما اذا حلف لا يزو قدمه في دار فلان واليه دي عمومي مجاز ته اشاره کړی دا صاحب د قدرین په دې قول باندې في الخبز حنس ايضا چې ویل معلومیږي باغې مانس کیږي روټي باندې بدی مانس کیږي پروټي مانس کیږي او پاغي هم یعنی بجول هم د سوایا قال بقدرين ولا فرمای ولو حلف لا ياكل من هذا الدقيق فاكل من خبز حنس لکبر وګوري یو سړي ویلي قسم دې دا وړه باندې خرما نوز دلته حقیقت چې دی وړه خړل دی خو هغه مهجوره دی عرفن او کله چې حقیقت مهجوره وي عرفن به ټول اتفاق دی چاته بزي ایثار الى المجاز مجاز څوک دی ما يتخذ من اړو نه چې کوم شي جوړیږي چې هغه څه ته وي روټي اته مراد ده لکه ونه کې چې کوم شي د ونه نه پیدا کېدل وګ ته ګورئ ولو حلف لا يكون من هذا الدقيق فاكل من خبزه روټي خړلها نسکیږي با وجه لان عين وزکاین یوړ چې دي د غیر معقول اور فن حقیقت مهجوره دي نو فن صرف انصراف بد يمين وشيل ما يتخذ منه هغه چې کوم چې جوړیږي د وړو نه چې روټي دا او کوړی خلی توا چلو وی خړل نه وی نه نسکیږي ځکه حقیقت سره مهجوره دي توجه پیږي کنه بیا ولو استفه کوم داسې خلی توا چول کما هو لکه څنګه چې ونه نسکیږي دغه صحیح ده لتعین المجاز مرادا ځکه مجازي معنی مراد شوی دا موږ اوسامي کې ویلي یو لفظ نه په یو وخت کې مجازي معنی او حقيقي معنی په داسې انداز غستل چې هر یو مراد چې حکم پورې متعلق جایز نه ده دا مجازي مراد شوی ده ولو حلف لا ياكل خبزا فيمين ولا توجه قسم دې روټي باندې خورما لکه کوم روټي به مراد وي ويجي کوم چې خار کې غالب چلیږي هغه به مراد وي من 40 نمبر ماده ویلي العبره للغالب الشائع لا للنادر اعتبار چالي 41 نمبر ماده دا اعتبار غالب شائع لري نادر لرا نوي انما تعتبر العاده اذا غلبت اعتبار چال لري عادت لره کله چې کله غالب شي اذا غلبت او اذا طردت او غلبت چې کله خور شي او غالب شي له ولا 41 نمبر 2 ماده وګورئ کوم دې ته ورسېدلو نو بازار کې چې کوم روټي چلې دي لکه به نو سکړه کام دې روټي آمده لکه روټي خلک چاته وي سکړه ته نه وي د غنم والا غي دی وي زمنګ بخار کې د غنم والا روټي چلیږي او د جوار هغه ته څوک روټي وي نه اگر که چلیږي لہذا نه بیان اس کیږي وربشو هغه ته خلک روټي وي به وتا خو متعارف نه ده پاغم نه هانس کیږي او العبره للغالب الشائع لا للنادر وتغره ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه قسم بعلامه باغ چا باندې وي یو تادو چې معتاد وي اهل المصر اكله اهل مصر کې دغه خوراک خبز اند روټي په توګه باندې وذالک او دا خبز د هنتوي او د شعير وي د شعير او غزمنګ عرف کې اوس نشته کا لانه هو المعتاد رست بصيب د هدايه اشاره مګری خبره تکور بدلیدل اور سره بدلیږي ما ویلو کنه تاسو ته 37 نمبر ماده ده
لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان هیڅ انکار نشته دی چې احکام بدلی کی زمانی بدلیدل سره والعرف في الشرع له اعتباره وتوګره لانه هو المعتاد واذا دول معتاد دی بغالب البلدان کی ولو اكل من خبز القطائف او کروټي او خلل د قطائف د غوزان او د مغز یا د بادامو مغزیات او روټي او خلل دا ورکم کبیر بچي خوري بدینه هانس کی خدای کدا متعارفه نه ده لانه لا يسمى خبزا مطلقا مطلق د خبز نه ویل کیږي الا اذا نواه ډېر ماده پکې لګي خو سبق را نه ګډوډيږي ټیم په لګي به هغه دې دې کړي چونکه حقيقي معنی د ورته شامل له بدام صحیح ده به یعنی محتمل معنی ده محتمل معنی کوم ویلو مخکې کنه محتمل بنیت معنی مراد کولای شي لانه محتمل کلامه ځکه دا محتمل د کلام دی او که د وریجو روټي خوړه په عراق کې وینه هانس کیږي ځکه عراق کې د وریجو روټي چې دا غیر متعارفه ده پېښور کې هم که د وریجو روټي خوړه نه هانس کیږي او که مومند کې خوړه څوک پیژنې نم نه هانس کیږي ځکه مومند خو خار نه دی څاګه ده هم غرکا وکذا اذا كل خبز الارز د وریجو والا په عراق کې نه هانس کیږي ځکه لانه غیر معتاد عندهم د اهل عراق په نسبت د وریجو روټي ها کتبرستان کې چونکې د وریجو والا روټي معتاد ده وی خړل نه زه نغید دزي همغه مرادي به بانس کیږي حتی لو کان کچریو د حالب به تبرستان کې یا بدسي به ولد کې توام هم ذالک چې هغه توام هم دغه د وریجو روټي وا به بانس کیږي لکه روټي ګوره خوس د بنگلاديشانو خوراک وریجي دي خو به تور روټي نه کاغو ویلو چې روټي باندې خرمه نه هغه وریجو خړو نه انس کیږي چې روټي خو نه ده دا غزه خبره کی چل ته اوریجن بغیر روټي پخېږي هغه ځکه یادې بس به زین الطرف تزي ولو حلف لا ياكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر لکبر وګوري یو سړي ول قسم دی اورید شوی شی به نه خرمه نو غخبت مرادی کا ازمن غرفم دا جوړ لې کنه ازمن غرفام دی وښه نو که بادینګړ یو خړ بازنجان ته وای بانجین ویم بانجین پاتینګل نه بانجین یورید شي یو خړ نه هانس کی گازر یورید شي یو خړ نه هانس کی ځکه ورید شوی شی عرف کی مروج څوک دی وی غوخه ولو حلف لا ياكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان ندي مراد والجزر گازر ندي مرادي لانه يراد به ذکر مراد پدې لفظ سره الشواء سره اللحم المشوي او غوخه چې ورید شوی وي عند الاطلاق چې کله ذکر شي مطلق المطلق يجري على اطلاق 63 نمبر ماده الا ان ينوي ها کنه ته کړي هر هغه شی چې بسوري دیږي نه کبه معتاد دی او کنه دی بس به هونه محتمل کلام دی نیت خو محتمل ته شامل به ټیک ده انډه ته شامل لاند مرید ته خلک وري دی الته بيزمه درجه کې یو طالب دی هغه ته ما ویل استا چې څومره انډي ټول وړه مچر کې एकदम ستا په شان ډیر شی به پیدا شي هغه بالکل بده سي دي ازماړه غواړي چې ته څو ګورم چې دا شانن ډیر راوړي او په خپل چرګو تقدمه چې هغه په شان ډیر شی پیدا شي تاسو نه لیدلې وګورئ الا ينوي ها کني تو کې دا غشي يشفي من بيذن چغب اوريتيږي قراري هر یو ما يشفي بس چې موريتيږي من بیان کوي کان دوا غیري به باري وته شامل وي لمکان الحقيقه ځکه حقیقت معنی خو هر هغه شی دی چې اوريتيږي نو ټول ته شامل دي وين حلف لا ياكل البيت چله ها طبيخ دي کنه کبي طبيخ دي طبيخ دي الکه پوخ شی باندې خورم پوخ نو دلته بسر بلحم مراد وی غوخه او دا استحسان دی کا زګ عرف کې د غوخه بخیږي او قیاس تقاضا ده کوي چې څم بخیږي کنه پور باندې ټول مراد دي کار شی پور بخیږي خو هغه متعذر دی هغه سره متعذر دی وګوره نو چې کله متعذر وي نو کوم چې خاص ته هغه ته خبر راړو کا عرف کې کوم مراد وي وان حلف لا ياكل الطبيخ فهو لما يطبخ هغه شی به مراد دي چې بخیږي من بیان کې یعنی غوخه او دا استحسان دی اعتبار العرف عرف له اعتبار ورکو نور په جمعنی قیاس پرېګ دوه دي ته استحسان ویل کېږي استحسان عملی استحسان بالاثر استحسان بالاجماع ندی د اور په وجه ته استحسان بالاجماع وي تاسو نور الانور قیاس کې وې دي سوچ مت نشته ده استحسان بالاثر استحسان بالاجماع
او استحسان بالعرف بالاجماع دا یو شی دی، استحسان بالضرورت په دې درې وړو کې به قیاس باندې استحسان غالب وي. ایو استحسان بقیاس الخفي دی، هلته به قوت دلیل ته ګوري یو ته. وهذا وجه دا لأن التعمیم متعذر، حقیقت باندې عمل کول خو متعذر دي چې هر شی دی واخلي. نو فیصرف الى خاص ته راواړول شي. خاص څوک دی چې کوم متعارف دی غوښه ده، هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء، هغه خدای چې بخیږي په اوبو کې ترکاری ته جوړ شي. حق نه ته د نورم کړه کوم شي چې بخیږي خو واستیک د محتمل کلام نه ته کړه الا اذا نو غیر ذلك، نو حقیقي معنی دا کول شي. لأن فيه او بلا تهمت هم نشي لګولې، ځکه په دې معنی سختی کوي، ما هر شی مراد دی، بزان سختی کوي ټیک ده، بس مراد دی په دې کې تشدید هم دی بزان معنی. وین کلم مرقه او کچری سالنی وخړلو به بهانس کیږي کنه ویاو کنه هدایت، ولی ځکه سالن کې د غوخي ذرات راغلي کا لما فيه من اجزاء اللحم، ځکه به دې کې اجزاء د لحم راغلي وي. او بل وجدا ده ولانه يسمى طبيخا، هغه تم طبيخ ویل کیږي، ترکاری وته وای کنه، یعنی خوروای کو خړم ترکاری ده کنه. نو یار ومن حلف لا ياكل الرؤوس، یو سری والقسم دې سر بنه خرما، نوز بکم سرونه مرادي و یا غسرونه کم چې ترونه کې داخليږي او بخيږي، دا د عرفه زمونږ عرف کې چې کم سرونه بازار کې خرڅيږي او خلک یې راوړي کور کې بخيغه مراد دي. زمونږ په عرف کې د شرګانو عالم دي په غیده تیکو په شکل کې بخيږي، د ګړو د بزوم دي، د غوا د میخي ټول دي، سرغه خو دغه کې بخيږي په پانچو کې وته وره. ومن حلف، تاسو پیږئ کنه دلته رسول صاحب د هدايه خبر کوي اور سره خبري بدليږي کا. من حلف لا ياكل الرؤوس، سرون بن خرما فيمينه د قسمون با د قسم با علامه باغ سر باندې بناوي حمل وي يكبس في التنانير چې داخلي کې بدنور کې، ويباع في المصر کې او بخارونه کې خرڅيږي، ويقال يكبس فذاك نصوم ویل شوی له دوړ یو معنا ده. جامع صغیر کې امام محمد فرمایي رحمه الله ولو حلف لا ياكل راسا. اوس راځي دا کم سرونه دي، توجه چې هغه په تنور کې داخليږي او هغه په بازار کې خرڅيږي، کم معنی چې مين واقع کیږي کم دي. نو جامع صغیر کې ولا پورا بیان کړی دی، هغه د غوا دی او د غنم والده د امام سے بنسبان دي، او د صاحبانو بنسبان صرف د غنم والده مراد دي چلو ولا خدا دا اور خبرې دي کا. ما تاسو ول موږ عرف کې بيخي تعمیم شوه وګورئ. ولو حلف لا ياكل راسا فهو على رؤوس البقر، جمع صغير كذي، والغنم عند ابي حنيفه رحمه الله، وقال ابي يوسف ومحمد رحمه الله فرمي على الغنم خاصه، ده صرف غنم پورې دي. وهذا اختلاف مصر وزمان، ده اختلاف د خرونو او د زمانو دي. امام سے په زمانه کې دوړو ته شامل او صاحبانو په زمانه کې صرف غنم وتراله، ازمن په زمانه کې ټولو ته شامل دي حتی چرګانو پورې. وهذا اختلاف مصر وزمان كان العرف، عرف چو په زمانه د امام سب کی فيه ما بدوړو کې، او فی زمانه ما په زمانه د صاحبانو کې فل غنم کې خاصه، او فی زماننا صاحب د هداوی زمون په زمانه کې یفتال حسب العادت فتو بد عادت موافق ورکونو کما هو المذکور فی المختصر کې ویلي. بس مختصر د صاحبانو جامع صغیر کې وری د بقره او د غنم خبره ذکر کړي، یا صرف د غنم د صاحبانو په نسبانه الته دغه ورفو صاحب قدرت زمانه چراله الته ورف هم شوی، نغه مطلقاً ویل چې کوم شیم په بازارونو کې خرڅيږي خلک کور کې بقي ټول د شامل لکه زمنګ زمانه هم دغه د وس وګورئ. قال امام محمد فرمایي جامع صغیر کې وین حلف لا ياكل فاكهه فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثان او خيارا لم يحنس. تاسو وګورئ یسری ویلیو قسم د فاکهه بنا خرما، من ورته پل وایو میوه. توجه جی به دې سړی انګورو خړه برګ اوري، اناریو خړه، قجوریو خړې دري، او کیسایو خړلا کیکړی ورته وای، خياریو خړو بادرنګ. په دې ټولو صورتونو کې نه هانس کیږي، ځکه دې ته میوه ویل نه ویل کیږي، میوه دې ته نه ویل کیږي. او کچري سیبي وخړلو او هندوانا خربوزه وخړله او کشمش وخړل به هانس کیږي، امام سیبوی ځکه دې ته میوه ویل کیږي. تاسو ګورئ پوه شوي کنه. صاحبین وای جی که انګور او انار یو خړ کنه، عنب
قجوري او انار دې درې وړو باندې هم هانس کیږي ویجی دا خو مې ودا کنه پتن لګي بنب سے مسله پوه شوي ورسېدلې په دې کې اتفاق دی چې بادرنګ او کیکړي خړلو باندې کیرا او کیکړي خړلو باندې نه هانس کیږي ځکه هغه عرف کې میوانه حسابيږي وته وګورئ وان حلفا لا ياكل فاكهه فاكل عنبا انګوري وخړه او رمان یو خړه او رطبي وخړه او قصه کیکړي وخړه او خيار کیره وخړه لم يحنسنا هانس کیږي وان کله تفاحا سیب وخړو بطيخ خربزه اندوانه وخړه او مشمشن انګورونه مشمش جوړ شوی دی وخړه حنس کیږي با وهذا عند ابي حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله حنس في العنب والرطب والرمان دي درې وړو کې حنس کیږي کنه پوه نه شوي په تاسو لږ برابر صاحب د هدايه او اصل بیانې اصل لا دی چې فاکهه چاته ویل کیږي اصل قاعده ووري هر هغه شی چې د طعام نمخ کې ارستو خلق به تور تنعم مزید بارخوري مړېدو د بارانه غذا د بارانه هغه ته فاکهه وایي پوه شوي په وسره ځي والاصل ان الفاكهه فاكهه چې دا اسم لما دنم دا غمي وي دي يتفكوا به چې يتفكوا به چې سره خوان حاصلېږي قبل الطعام وبعده يتفكوا به سمانا يتنعم به خوان بسره حاصلې زیاده المعتاد او کوم معتاد خوراک یې غي نزيتي خوري ځکه دا د خوراک د بار خو نه کنه وسره شي به کده غمیوه د خوند بارې خلق خوري مړېدو د بارانه کو چې وکلم دوا دوړو ته شامل ده او رطب واليابس فيه سواء دي کې برابر دي خو بعد ان يكون التفقه به معتادا پس داغه نه چی مزه حاصل ول باغی سره معتاد وی به دي تک سزمن کا نشته چې وشه د وکسنه لمدا ده خو چې غي سره میوه سره خون حاصلېږي مزه وسره شي کده سیوا چاغي سره هغه خلک د مزید لپاره نه خړل عرف کې لکه اندوانه او خربزه چې وچ شي نه خلک د هغه پورب کې خلک د مزید لپاره نه خړل چې نه خړل نو هغه فاکهه هم نشول ځکه عرف کې وته نه دي شامل نه پیږي ځکه فاکهه تعریف په صادق نه راځي به حتى نهى نسكيك بيابس البطيخ باندي وهذا المعنى راشه وصدق معنى كما معنى چې د مزید بارے خلق خوري د خوراک نمخ کې ارستو بطور تنعم غذانه دا معنی پسیب کې پرته را وهذا المعنى موجوده بالتفاح کې او دغه باخواتو کې اخواتي څوک سفرجل او رزب سنور عنب فيحنس بها بدي بهانس کیږي او دغه معنی نه موجوده فی القصاء والخيار په کیکړی او په کیرا کې بادرنګ کې لانهما من البقول ذکا خطر کرین نه خلک حسابي پل نه حسابي کا سبزینو نه حسابي بیعن هم د سبزینو نه حسابي کی سبزی پروشي خرڅي اکلن هم دا غونه حسابي کی خلک به تور سبزی استعمالي فلا يحنس بهما بهر حالت کې تفقه معنا نشته تاسو ورسېدلې کنه پات شلو عنب رطب او رمان انګور قجوري او انار امام سیبوی خلق بطور غذایی استعمالی بطور تفقه نه دې کې تفقه معنی سره سره یو بل زیتی مانم ده اڅوک ده غذا ده نه حقيقي معنی پکې متروک شوړه تفقه معنی له هغه ده بمبار شو حالت صاحب دی اسامی فرمای 15 زینو کې حقيقي معنی متروکي قد تترك الحقيقه في 5 تقريبا بدلاله محل الكلام بدلاله العرف بدلاله سياق الكلام او بدلاله المعنى في المتكلم څلور شو پنځم نمبر بدلاله اللفظ في نفسه لفظ کې دغه معنی لکه رسول کراته تیر شوی دی دا مې ولا مسله تیر شوی و مې ولا تیر شوی کنه نغي ذات کې غمانه کما پرته ده کا التم ودلتم دلته معنا پکې زیاته پرته دلته الټا کار دی تفقه نه پکې زیاته معنا غذا معنا پکې هم پرته ده دې کې حقيقي معنا متروکي خفطور صاحبين بقول الياد ساتيك وسر ذي ولا واما العنب والرطب والرمان فهما يقولان ذات دوړوي ما انما نتفقه چې دا موجوده فيها بدی کې لہذا بدی بمهانسوي بلکې واور فإنها دا درې وړ شي نه چي دي اعز الفواكه دا
اعلی درجه فواکه دي والتنعم بها او بده سره چې څوک کوم مزه حاصلې يفوق وغبر د تنعم نه بغیرها باندې بغیرها باندې نه حاصلې امام سے وہ یار دی کہ همانا زیادہ برد د لفظی معنی ان هذه الاشیاء چری مما دا غشیر يتغذى بها چې بده خلق غذا حاصلې و يتداوى بها بلکې دوايي په تور استعمالي فوجب قصورا في من التفقه نو معنی تفقه کې ثابت شول قصور خالص تفقه پاتې نشو نو ثابت شو قصور په معنی تفقه کې وللاستعمال في حاجه البقاء زکه درې وړ شي نه خو استعمالي کې په حاجت د بقا کې یعنی د غذا د پاره دوا د پاره تاسو پیږئ کنه دغه وجه ده چې کله دا درې وړ وچ شي نو به تور مصالو استعماليږي به تور تفقه نه استعماليږي دا فاکهه به تور تفقه به استعمالي دي په دا دلیل کمزور دی ولی هندوانه چې دا به تور تفقه استعماليږي کنه او چې وجه شي تا وختي ویل به نه استعماليږي تفقه وګورئ ولهذا دغه وجه ده کان اليابس منها وجه دې درې واړو من التوابل وی توابل پیژنې مصالح حاجات او من الاقوات یاسی غذاوی قال امام محمد رحم الله یو بربه فرمایي ولو حلف لا يتدم فكل شيء به سبا دي سر تر رسونو